بعض خلق ځان ته مسلمانان او د نبی علیه السلام امتیان وي، خو بیا هم د اختر په دې بهترین ورځ باندې یا نور ورځو باندې د غیر مسلم په شان شکل او صورت او لباس جوړي، ګیره اخري، حالان کې ګیره د یو موټی نه کمول یا خریل د یهودیانو، عیسایانو، مجوسیانو کار دی او ورسره د شریعت خلاف د غیر مسلم په شان لباس واغوندي او ټای هم په مړی کې راځوړند کی، حالان کې ټای دا د عیسایانو مذهبي نښه ده. نو آیا داسې کس په کومه خوله باندې د نبي علیه السلام د امتي کېدو دعوه کوي؟ رسول الله مبارک فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم سره د هغوی په مخصوصو اعمالو کې مشابهت وکړو، یو شانوالی وکړو، نو دې به د هغه خلکو په ډله کې شمارېږي، ځکه د هغوی په شکل او صورت جوړولو سره هغوی ډله زیاته کړه. لہذا مسلمان ته پکار دی چې د اختر په ورځو باندې د شریعت موافق د نیکانو خلکو په شان لباس واغوندي او د هغوی شکل او صورت جوړ کی، نو الله تعالی به د دې مشابهت په وجه په مونږ باندې هم رحم وکړي. یو بهترین واقعه، سبق آموز واقعه علماء کرامو ذکر کړې ده. مولا علی قاری رحمه الله په مرقات کې لیکلي دي چې علامه طیبی رحمه الله یو ډېره عجیبه او بهترین واقعه نقل کړې ده. هغه دا چې الله تعالی فرعون او د هغه ټول لښکر غرق، خو هغه کس غرق نه کړ چې هغه به د استهزاءً د خندا په وجه باندې د موسی علیه السلام پیښې به کولې، د خندا په وجه استهزاءً به د موسی علیه السلام پیښې کولې. دې کس به د حضرت موسی علیه السلام په شان لباس واچو او د فرعون او د قوم وړاندې به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کولې، خندا به ورپسې کوله، د موسی علیه السلام په شان به خبرې او د هغه په شان به ادا کوله چې موسی علیه السلام داسې داسې خبرې کوي او داسې داسې ګرځي او داسې لباس اچي چې په دې سره به فرعون او د قوم خاندل. حضرت موسی علیه السلام الله ته په عاجزۍ سره درخواست وکړو، یا رب هذا کان یؤذي اکثر من بقیة آل فرعون، ای رب دې کس خو ماته د فرعون او د خاندان نم زیات ضرر را رسو، نو دا د څنګه غرق نه کړ؟ الله پاک ورته وفرمایل وی ما دا ځکه غرق نه کړ چې د ستا په شان لباس اغوستی او حبیب هغه چاته عذاب نه ورکوي چې هغه د محبوب په شکل باندې وي. حبیب هغه چاته عذاب نه ورکوي چې هغه د محبوب د شکل په شانتي وي. ته خو زما محبوب یې، نو ده به د ستا په شان ځان جوړو، شکل و صورت یې د ستا په شان کړو، اگر چې ستا استهزاءً به تا پسې خنداګانې کولې، خو لباس یې د ستا په شان اچولی و، نو ما دې ځکه غرق نه کړ.